قدرمن کتونکو دا کینیډا ده او دې وخت کې زه تاسو دپاره یو وړوکی شانتې ویلاګ جوړوم جي او کینیډا خو ډېر غټ ملک دی ډېر غټ ځای دی خو زما کوشش دا وي یاره چې د دې چې کوم هغه مشهور ځایونه دي هغې کې زه لاړ شم هغه ځایونو ته لاړ شم او تاسو باندې د هغه ځای نه ویلاګ جوړ کړم دې وخت کې زه د کینیډا یو وړوکی شانتې ښار دی یا ټاون دی یا چې تاسو ورته سم ویلی شئ جي ګلف کې موجود یم جي د ګلف نیشنل پارک دی او راک ووډ په نوم باندې دی دلته موجود یم دلته بیچ هم دی لکه د سیند غاړه ده د سیند تاسو ته ښکاري او د دې سیند په غاړه کې په غاړه باندې مختلف خلک راځي فیشنګ کوي لکه مایان نیسي او څوک راځي دلته خپل غمونه غلطوي جي لکه چې د هغه ډېر زیات ستړي شي او بیا هغې نه بعد هغه داسې غواړي یاره چې داسې ځای ته لاړ شم چې نه مې ښځه وي نه مې کور والی نه بل څوک وي داسې ځای ته لاړ شم چې سکون میلاو شي نو خلک دلته د ووډ پارک ته راځي دا یو قسمه بیچ دی دلته خلک فیملی سره راځي ماشومانو سره راځي کشران راځي مشران راځي دلته خو تاسو ته ښه پته ده یاره چې دلته چې کله لانګ ویکینډ وي لکه چې داسې د جمعه هفته اتوار او بیا منځ کې د پیر په ورځ هم چوټي وي درې څلور چوټیانې وي نو خلک داسې نه یاره چې شاپینګ ته لاړ شي او دا بس ښاریو کې خپل ځان مصروف کړي خلک کوشش دا کوي یاره چې داسې ځایونو ته لاړ شو یاره چې هلته سکون وي هلته د رش نه وي هلته د هرنې نه وي هلته سیګنلې نه وي بس چې سکون میلاو شي نو دا پارک هم تاسو چې ګورئ د پارک ډېر لوی پارک دی خو دا دی یو وړوکې شانتې حصه ده چې دا وړوکې شانتې ده وایي چې ګودر غاړه ده د سیند غاړه ده یا ګودر غاړه ده دا قدرمن کتونکو د دې په غاړه باندې موږ موجود یو او بیا دې کې د هایکینګ لپاره ټریکس دي لکه تاسو واک کولی شئ داسې تاسو دې خوا وګورئ نو دا خلک ولاړ دي داسې ټریکس دپاره هم تللی شي بیا دې خوا چې تاسو ګورئ نو تاسو ته خلک داسې ښکاري چې یاره هغوی سیل هم کوي په کشتیانو باندې ناست دي سیل کوي هلته څوک میان نیسي څوک خپل باربیکیو کوي څوک ماشومانو سره ناست دی او څوک زما په شانتې چې کم عاجز بس نه په دین کې دی نه په سادین کې دی هغوی خپل ښځو سره ناست دي لکه څه یو خبره تاسو ته کوم نو قدرمن کتونکو دا یو وړوکی شانتې ویلاګ ما یاره چې تاسو دپاره جوړ کړم او د ګلف ځای دی د ګلف کې د نیشنل پارک دی او د نیشنل پارک کې بیا د ووډ برج یو وړوکی شانتې چې څه ورته وایي یاره داسې ایریا ده یاره چې تاسو پکې سیل میل کولی شئ کتونکو د راک ووډ کم پارک دی د دې یو بلې برخې ته زه راغلی یو بله حصه ده هغه حصه کې تاسو ګورئ دلته چې دلته دا واړه هغه چې کوم بوټس نه وي کشتیانې وي هغه دلته دا د ګودر غاړې ته داسې د سیند په غاړه یا تاسو ورته نهر ویلی شئ او بس داسې آبشار ورته ویلی شئ جیل ورته ویلی شئ چې دلته خلک راځي او مخکې چې تاسو هلته لاړ شئ نو وړوکې شانتې یو ډیم هم جوړ دی د ډیم د پاسه چې کوم یو پل جوړ دی د 1923 نه دغه پل جوړ شوی دی او اوسه پورې ماشاءالله یو 100 کاله کېږي چې هغه پل خپل ځای کې موجود دی او د سکون دپاره دا ځای دی بیخي سکون دی داسې سکون دی چې زه تاسو ته نشم ویلی خاموشي ده او موسم ډېر زبردست دی ښکلی موسم دی او بیا یو ځلې تاسو ته دا خبر وکړم چې ګلف دی او ګلف کې بیا دا نیشنل پارک او نیشنل پارک کې بیا دا چې کوم د راک ووډ پارک دی هغې کې موجود یو بیا هغې کې یو بله برخه ده پارک ډېر لوی پارک دی نو د دې برخه کې تاسو ګورئ چې د زیاتر سینیر سیټیزنز چې کوم دي که نه مشران زیاتر مشران راځي د خپل ښځو سره دلته راځي یادونه او بیا څه ورته وایي اګیلې شي کوي او دا څیزونه کوي ما وایي چې دا سیندري ته وګورئ څومره ښایسته سیندري ده دا سیندري ما وایي چې تاسو ته وښایم
قدرمن کتونکو نو دا راک بورډ چې کوم دا پارک دی دا ځای دی دلته اوس دا هغه ځای دی چې کوم ځای کې د مختلف فیملیز والا راغلي دي د خپل پوره ټبر سره ټبر خو پوهېږي تاسو چې هغې کې مشران دي کشران دي ماشومان دي ټول دي دوی ټول راغلي دي او دلته روټۍ هم وخوري چای هم څښي ګپ شپ هم لګوي او کیمپینګ کوي پکنیک مانځي لکه چې پکنیک هم کوي او کیمپینګ هم کوي دلته بیا ما سیسټم وکته چې څنګه تاسو د هالیووډ والا فلمونو کې ګورئ که نه د انګلیش فلمونو کې چې سیکیورټي والا داسې ګرځي د دې ځای د پارک خپل سیکیورټي او داسې د سیکیورټي په نوم باندې ډېر فلمونه هم جوړ دي نو هغه شیونه هم موږ وکته نو ما هغو ته وویل یاره ما یاره تاسو سره یو ویلاګ جوړ کړم نو موږ ته وویل یاره موږ څه له تباه کوې موږ ته اجازت نشته وایي نو قدرمن کتونکو ما وی یاره چې دا تاسو وخیم اوس دلته چونکې دا ماښامي ټیم دی بس هر څه بندېدو والا دی نو ما هم ځان بس پیک کړم زه هم روان یم او چې بل ځای ته چېرته لاړ شو تاسو دپاره دغه جوړ کړم دي ډېره زیاته مننه سلام علیکم